Acha, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of presentation is chlamydia. So what is chlamydia? Lumbe ba mung da discuss ko che aya chlamydia se te wili ki. ठीक da. د دې نه مخکې چې کوم ټاپک ډسکس کا هغه ریلیټډ ټو د ریکټس یو ټیک دا پاره کې مونږ چې د هغه کریکټریسټک ډسکس کړ پاره کې بیا مونږ ډیزیز او کتل چې اپیډیمیک ټایپ څه ته وي میورین ټایپ څه ته وي سکرب ټایپ څه ته وي بیا مونږ د هغه د پریونشن د کنټرول اف د ریکټس یا خبره وکړه اوس دې ځکه مونږ بس خبره کو اوس پر راځو ل کلیمیډیا ته یو بل پیتوجن ته چې دینو راځو چې آیا دا پیتوجن چې دینو څه شیز دی او مطلب دا مونږ سره چې دین یو بکټیریم دی نو خو لکه دی بس څه چل کوي څه چل به نه کوي آیا دا بکټیریا چې دی نو څه ډیزیز کاز کولی شي نشي کاز کولی د کریکټریسټکس دي نو دا ټولې خبرې به چې دی نو پکې ډسکس کوو ښه نو که موږ راشو د کلیمیډیا ته نو ګوره کلیمیډیا ما ته څه ویلې کېږي چې د دې کریکټریسټکس دي So the chlamydia are a group of pathogen causing disease in men and a wide variety of animals. ګلومبه خبره خدا کنه چې what is pathogen ګوره pathogen ویل کېږي هغه organism ته هغه organism چې هغه ما سره څه کاز کولی شي چې ما سره کاز کوي disease هغه ارګانیزم چې ما سره کاز کوي ډیزیز نو دی ته موږ څه وایو پیتوجن وایو پیتوجن اصل کې اوته د پیتالوجي نه د پیتالوجي به څه مطلب ډیزیز سره ریلیټډ خبره ټیک ده کنه نو دا کلیمیډیا چې دی کنه دا د ګروپ اف پیتوجن دی مطلب دا یو بکټیریا نه ده دا ګروپ اف بکټیریا دی ګروپ اف پیتوجن دی او دا تاسو سره څه چل گئی دا ډیزیز کاز کوي څنګه ډیزیز کاز کوي پچا کې ډیزیز کاز کوي کازینګ ډیزیز ان مین and a wide variety of animal ګوره دی په دوانو کې چې دی نو څه بکټیریاز به داسې چې هغه په مین کې لکه په انسان کې به چې دی نو ډیزیزز زیات کاز کوي خو څه بکټیریاز وغیره به داسې چې هغه په انیملز کې چې دی نو کاز کوي نو که لکه موږ دې ځای کې دی وګورو که نه نو دې زیات څه کوي دی په مین کې هم کوي او وایډ ویرایټي اف انیملز کې چې دی نو هم ډیزیزز کاز کوي نو مطلب دا چې دی په بوت کې ډیزیز کاز کولی شي انیمل کې هم ډیزیز کاز کولی شي پلس دی په هیومنز کې هم چې دی نو ډیزیز کاز کولی شي خو یاد ساتئ چې کله په انیمل کې یو ډیزیز کاز کېږي نو د هغې د وجې تا سره هیومنز هم افیکټ کېږي څنګه افیکټ کېدي شي لکه مطلب دا چې د مثال په طور غوا میخه ده او ته د هغې نه چې دی نو خپل خوراک اخلي هغې نه چې کوم ملک وغیره اخلي نو هغه هم هیومن کنزمپشن د هغې کېږي که نه نو د هغې د وجې بیا ستا هیومن هم افیکټ کېږي ټیک ده نو کلیمیډیا کین کاز ډیزیز ان مین اینڈ وایډ ویرایټي آف انیمل اوس راځو د دې شانتي کریکټریسټکس ته سو لایک د ریکټسیا they are bacteria which due to extreme specialization اوس دې کې خبره دا کوي کنه لومبه خبره خدا چې what is chlamydia نو کوم خبره وکړو چې chlamydia دې څه شیزم نو لومبه خبره یاد وساته چې موږ به دې کې دا چې ولیکو چې chlamydia چې دې نو دا یو small parasitic bacterium دی ٹھیک ده یو small parasitic bacterium دی او بل خبره دا چې په دې کې موستلی چې دی نو دی د څه په شان دی لایک وایرس دی په دې کې کنفیوز کېږي ما هغه دلته دا خبر راغلی ده چې آیا لایک وایرس چې دی نو مطلب د دې څه مطلب دی دې مطلب دا چې requires the biochemical mechanism of another cell in order to reproduce لکه مطلب دا چې کله دی د کلیمیډیا چې دی کنه د دې وی چې لایک وایرس نو مطلب دا چې د دې لپاره په بل سیل ضرورت وي نو چې کله دی هغه سیل کې چې دی نو دی سو کی انفیکشن وکړي نو دا غي د وجه بده دو ریپروډکشن چې دی نو سٹارټ شي ټیک ده نو سیل هم د وایرس هم د قچل کېږي نه نو یاد ساتئ چې د تاسو سره سکولی شي د تاسو سره سمال پیراسیټیک بکټیریم دی ٹھیک ده لایک وایرس او د ریپروډکشن د پاره څه پکار دی یو بل سیل پکار دی چې دا غي سیل نه دی خپل ځان چې دی نو سکی ریپروډیوس کی صحیح ده ها نو دی اوس we like the rickettsia they are bacteria which due to extreme specialization lead to the obligatory intracellular existence مطلب دا چې as a parasitic دی یو parasite activities هم پکې کیږي او obligatory مطلب دا چې یو خامخا یو ضروری شي چې دی نو مطلب obligatory aerobes وتا سولې دی کوم هغه چې هغه بکټیریا چې کوم ته د اکسیجن وغیرہ ضرورت ټیک نه خو بس یې سوي they are larger than the virus اوس لومبه خبره پکې سره علاوه چې دا چې دی دا د وایرسز نه لارجر دی اوس مطلب څه چې وایرس چې دی کنه وایرس
نو وایرس موستلی چې دی نو په څه کې حسابو وایرس چې دی نو مونږه وایرس په الکترون مایکروسکوپ باندې چې دی نو ګورو الکترون مایکروسکوپ باندې خو که موږ دې ځای کې د کلمیډیا خبره وکړو نو دا بکټیریم چې دی نو د دې سایز چې دی هغه لږ شان دی لارج دی نو چې کله د دې لارج سایز شو نو آیا موږ سره به د الکترون مایکروسکوپ ضرورت وي او که نه نو نه موږ سره د الکترون مایکروسکوپ ضرورت نشته بیکاز د دې چې کوم سایز دی هغه ما سره څه دی هغه لارجر دین دا وایرس دی اوس که دې ځای کې موږ خبره وکړو چې آیا ولې لارجر دی او څومره لارجر دی نو being 300 to 500 nanometer in the diameter and can be seen with the light microscope. اوس ګوره په دې باندې موږ خو ډیټیل کې پرون خبره کړې وه چې what is the difference between light microscope and electron microscope. نو ګوره light microscope موږ سره څه شي زو light microscope چې دی نو د دې resolution او magnification power دومره نه دی خو که موږ electron microscope وګورو نو د electron microscope resolution او magnification power ډیر زیات دی صحیح ده نو د دقې د وجې چې څونه سمال ارګانیزمز وي که نه هغه مونږ زیات تر په څه باندې ګورو چې ډېر زیات سمال وي هغه الکترون خو بلک شانتې لارج ارګانیزم دی یو لارج بکټیریا دی نو د هغې دپاره مونږ چې دی نو لایټ مایکروسکوپ استعمالولی شو نو دې څه وایي کلمیډیا کین بي سین بای دی لایټ مایکروسکوپ ښه او بس یې څه وایي We unlike viruses that contain both DNA and RNA. اوس په دې کې چې دی نو څه دي لکه د وایرس په شانتې نه ځکه چې په دې کې وي موږ سره سمپل خبره ده چې په کلمیډیا کې تا سره DNA او RNA دواړه پریزنټ دي واپسې بیا څه وایي We then stain with the basic dyes such as Castaneda stain and can be seen inside the infected cell as basophilic intracytoplasmic inclusion bodies. اوس څه مطلب شو دې ځای کې سمپلی یاد ساتئ دا چې کله هم تاسو ته د بکټیریا خبره کیږي که نه نو بکټیریا کې به موږ لومبې چې دی نو څه ګورو لومبې به پکې موږ ګورو چې آیا د ده کیریکټر څه دی ټیک ده دویم د ده موږ وګورو چې آیا د ده چې دی نو مطلب د ده سایز څومره دی دریم چې دی نو موږ راشو د ده سټین ته ټیک ده څلورم د ده موږ راشو ډیزیز ته او پنځم د ده موږ راشو پریونشن اینډ ټریټمنټ څه پوه شوی که نه نو ګوره موږ لومبې خبره وکړه چې آیا د ده کیریکټرسټیک څنګه دي بیا د هغې نه پس موږ سایز ته رالو اوس سټین ته راځو سټین ته مطلب دا چې دا زه په لیبارټري کې ګورم نو په لیبارټري کې به دا زه څنګه معلوموم د دې به ما سره چې دی نو لکه څنګه به دا زه چې دی نو را معلوموم نو ګوره اوس دې ځای کې دې څه وایي چې کله په لیبارټري کې ته دا چې دی نو معلومې نو د دې لپاره به ته کوم یو ډای استعمالې ډای به ته استعمالې کسټنیډا سټین به استعمالې او چې کله ته کسټنیډا سټین استعمال کې نو د هغې د وجې به تا ته چې دی نو دا څنګه ښکاري دا به ښکاري انسایډ د انفیکټډ سیل انسایډ د انفیکټډ سیل مطلب څه چې که مثال په طور دا تا سره څه دی دا تا سره یو هیومن سیل دی کم یو سیل دی هیومن سیل دی خو دې کې لا انفیکشن نه دی شوی ټیک ده انفیکشن پکې نه دی شوی چې انفیکشن پکې شوی نه دی نو دا بکټیریا به چې دی نو دلته راشي او دی به څه وکړي دی به انفیکشن وکړي چې کله دې ځای کې د انفیکشن وکړو نو چې کله زه بیا په بکټیریا چې کله ګورم نو زه به دی په دې انفیکټډ سیل کې ګورم ټیک ده که نه نو چې کله دې زه په دې انفیکټډ سیل کې ګورم نو چا په ذریعه به یې ګورم د لایټ مایکروسکوپ په ذریعه به یې ګورم او چې کله لایټ مایکروسکوپ په ذریعه یې ګورم نو د دې دپاره به زه کوم یو سټین ورکوم سټین به زه کوم یو استعمالوم کیسټانیډا سټین ټیک ده کیسټانیډا سټین مې استعمال کو اوس چې کله ما کیسټانیډا سټین هم استعمال کو لایټ مایکروسکوپ باندې ما دا کتل نو دا ما ته ښکاري څنګه نو چې دا ما ته ښکاري از انفیکټډ سیل از ا بیزوفیلیک انټراسایټوپلازمیک انکلوژن باډي مطلب دا چې دا به په هغه دا چې کوم انفیکټډ سیل دی د دې په دې سایټوپلازم کې به انکلوژن د دې شي انکلوژن مطلب دا چې دا به پکې داسې بیزوفیلیک کلر کې چې دی نو داسې ښکاري ټیک ده نو دې ته موږ څه وایو بیزوفیلیک انټراسایټوپلازمیک انکلوژن د سایټوپلازم دننه به تا ته د سیل چې کوم انفیکټ شوی دی د هغې دننه به تا ته څه ښکاري دقه structure ښکاري ښه او پسې بیا څه وایي we they multiply by the binary fission and undergo a development cycle in which large bodies 1 micrometer in diameter are formed مطلب څه اوس دې ځای کې څه خبر راغله
چې وی کله دا ملټیپلای کیږي نو دا خو به مقه انفیکټډ سیل کې وای کنه ځکه چې دته خو به انفیکټډ سیل ضرورت دی نو چې کله انفیکټډ سیل کې دی ملټیپلای کیږي نو د کم یو پروسس د باینری فیژن اوس باینری فیژن څه د ویل کیږي باینری فیژن دی ته ویل کیږي چې one cell of the bacteria divides into یا separates into two types ٹھیک ده two bacteria است چې دین هغه separate شي ها No, they multiply by the binary fission and undergo a development cycle in which large bodies 1 micrometer in diameter are formed. چې کله تاسو چالو کې چې کله باینری فیژن وشي نو پاره کې ډیولپمنټل سایکل راشي ډیولپمنټل سایکل مطلب دا چې هغه کم فیژن شوی دی سپریشن شوی دی هغه نوې سیل جوړ شوی دی نو دا هغې نه تاسو څه جوړ شي یو لارج باډیز جوړ شي او هغه لارج باډیز به څومره هغه به 1 مایکرومیټر په ډایمیټر کې وي ٹھیک ده نو دغه ډیولپمنټل سایکل کې به د چې دی نو د سوي 1 مایکرومیټر به په ډایمیټر کې دا چې کم نوې جوړ شوي دي دا 1 مایکرومیټر په ډایمیټر کې وي ټیک ده د دې نه پس تاسو سره دي they possesses considerable independent metabolic activity مطلب سو چې په دې کې به considerable independent metabolic activity کیږي metabolic activity به مطلب دې ځان لچ دي نو خپل رواني independent دی ته وایي کنه چې دی په خپل کولی شي ډیپندنت دی ته وایي چې دی په بل چا باندې ډیپند کوي نو خو موږ وختي یو خبره وکړه چې آیا د بایوکیمیکل لپاره به دی په بل چا باندې ډیپند کوي خو څه ناڅه میټابولیک اکټیویټي به د کې خپله هم کیږي they contains miasmic acid in their cell wall and they are varying degrees susceptible to chemotherapeutic agents اوس ګوره موږ پرون یو خبره کړې وه دې ځای کې دا چې مونږ سره د ریکیټسیا چې کوم سیلوال دی په هغې کې میورمیک ایسډ پریزنټ وي نو میورمیک ایسډ چې پکې پریزنټ وي نو دی بیا سکسپټیبل وي څه ته کیموتراپیټک ایجنټ ته لکه کوم یو کلورم پینیکال ته او ټیټراسایکلین ته ټیک ده که نه نو اوس دغه شانتې د کلیمیډیا هم چې دی نو څه ناڅه ایسډ به پکې چې دی نو پریزنټ وي په سیلوال کې که نه نو هغه کوم یو ایسډ دی نو هغه دی تا سره میزمیک ایسډ ٹھیک ده miasmic acid د په سیل وال کې present دي and they are varying degrees susceptible to chemotherapeutic agents لکه کم داسې agents دي چې هغې ته دي susceptible دي no such as tetracycline erythromycin and sulfonamides دا به تاسو فارماکالوجي کې چې دي نو ویلي چې کم ډرګز دي لکه دا ټول اوس ما سره څه راځي انټي دي erythromycin چې دی نو عموم انټي دی tetracycline شو sulfonamide شو نو ګوره دا سره څه دي دا بیکټیریاز دي صحیح ده نو چې کله میزمیک ایسډ پریزنټ دی نو دی به کم ته چې دی نو سکسپټیبل وي چې دا تاسو ته یاد وي ټیټراسایکلین ته اریترومایسین ته او سلفونامایډز ته اوس به راشو څه ته اوس به راشو لږ ډیزیزز ته چې ډیزیز کاسډ بای د کلیمیډیا اوس ګوره ډومبۍ خبره خو دا که نه چې کم ډیزیزز چې دی کاس کوي نو آیا دا مطلب چې دی نو څنګه کاس کیږي او په دې کې چې دی نو څه کیږي ټیک ده نو لومبۍ خبره خو دا چې following are the diseases caused by the chlamydia نو لومبۍ ډیزیز په دې کې کم یو دی ټراکوما اوس ټراکوما چې کوم دی که نه نو دا یا کنجکټیوایټس انفلیمیشن اف د کنجکټیوا انفلیمیشن اف د کنجکټیوا به داسې چې دی نو لیدلي دا چې مونږ وایو که نه دا چې کوم کنجکټیبل لیر دی زمونږه نو د هغې څه وشي د هغې کې انفلیمیشن وشي اوس انفلیمیشن څه ته وایي انفلیمیشن از ریسپانس ټو any type of injury مطلب دا چې په هغې کې به سویلنګ وي په هغې کې به پین وي په هغې کې به هیټ وي په هغې کې به لاس آف فنکشن وي انفلیمیشن دی ته وایي ټیک ده نو دا خبره ځان ته چې دی نو یاد ساتئ اوس دې ځای کې کنجکټیوا مطلب دا چې کوم آی لیر دی کنجکټیول لیر دی نو په هغې کې تاسو څه وشو انفلیمیشن وشو انشاءالله کوشش کوو چې اخره کې چې دی نو بیا دا ستاسو ته په انټرنیټ باندې وښیم ټراکوما څه ته ویل کېږي ټراکوما مطلب دا چې تا سره کله د آیلیډ چې دی نو په هغې کې څه وشي په هغې کې چې دی نو انفیکشن وشي چې کوم آیلیډ دی که نه upper area of the eyelid upper skin of the eyelid نو په هغې کې دا سره څه وشي دا چې کوم inner surfaces
inner surfaces of eyelid. نو پدې کې څه شي، پدې کې انفیکشن وشي، دې ته بیا وایي ټراکوما. ها بیا که دغه شان د موږ راشو جینیټل انفیکشنز ته، نو ستا چې کوم جینیټل ایریاز دي لکه چې ستا کوم ویجایناز شو، پینس شو، دا ټول په دې ایریاز کې چې دی نو انفیکشن کاز کولی شي. څوک؟ دا ستا چې کوم کلیمیډیا ده. ټیک ده که نه؟ ښه دې ځای کې اوس ګوره خبره دا چې لکه تاسو کو لیدلي مونږ وایو که نه چې ویجینایټس شو یا چې دی نو د دې نه علاوه چې دی نو ستا چې دی نو ویجاینل انفیکشن تا ته چې دی نو وشو، نو دا ټول د څه د وجې کیدی شي؟ دا د دې بیکټیریا د وجې چې دی نو تا سره کیدی شي. صحیح ده؟ نو دا ټول اوس ډیزیزز دي چې هغه کاز کیږي د چا د وجې؟ د کلیمیډیا انفیکشن د وجې. ټیک ده؟ ښه اوس واپسې راځي لیمف ګرانولوما وینریل. لیمف ګرانولوما وینریل هغه ډیزیز دی که نه چې په دې کې تا سره څه چلو شي؟ په دې کې تا سره د سکن لیژنز جوړ شي. سکن لیژنز څه ته ویل کېږي؟ زخمونه ته ویل کېږي. او په سکن کې دننه چې دی نو زخمونه جوړ شي. اوس دا سکن کې چې کوم زخمونه جوړېږي دا به موسټلی زیاتر چې دی نو ګوره د لیمف سره ریلیټډ دی، د لیمف نوډ سره ریلیټډ دی. ټیک ده؟ نو دا به زیاتر په کم ایریاز کې جوړېږي؟ دا به تا سره جوړېږي په پیلوس کې، ټیک ده، یا په ګروین ایریاز کې. ټیک ده؟ په ګروین یا په پیلوس ایریا کې به چې دی نو تا سره دا چې کوم سکن لیئرز دی او دا لیمف نوډز دي، نو د هغې چې کوم سکن دی که نه هغه به تا سره خرابېدو باندې چې دی نو سٹارټ شي. او دا موسټلی چې دی نو لکه موسټ اف د ټایم دا د چا د وجې لګي؟ د کلیمیډیا د وجې لګي. صحیح ده؟ ښه واپسې راځي اکیوټ ریسپایریټري ډیزیزز. لکه اکیوټ ریسپایریټري ډیزیزز مطلب دا چې ستا کوم ریسپایریټري سیسټم دی په هغې کې چې دی نو تا ته ډیزیز چې دی نو کاز کولی شي. صحیح ده؟ کلیمیډیا چې کوم انفیکشن نو چې ستا اکیوټ ریسپایریټري ډیزیز چې دی نو تا ته راغی، نو ستا لنګ به په ډیمیج کېدو سټارټ شي. نو اټ کین کاز ډیث. مطلب دا چې دی نو دا څه کاز کولی شي؟ دا ډیث کاز کولی شي. ښه لکه څه اگزامپل دی دا کې ورکړی لکه نمونیا. نو اوس ګوره نمونیا چې دی نو څه شي دی؟ نمونیا چې دی نو تا سره انفلیمیشن اف د لنګز چې کوم د لنګز وغیره دی په دې کې چې دی نو انفلیمیشن وشي او کنسالیډیشن پکې وشي. ټیک ده؟ دا ستا چې کوم لنګز وغیره دي دا ټول چې دی نو خراب شي. نو اوس ګوره دا د چا د وجې وشو؟ دا د کلیمیډیا د وجې چې دی نو وشو. صحیح ده؟ ښه بیا بله خبره، کلیمیډیا چې دی نو د دې نه علاوه نور څه کې کلیمیډیا is also caused can also cause sexually transmitted diseases. sexually transmitted diseases څه ته ویل کېږي؟ sexually transmitted diseases هغه diseases چې هغه تا سره د سیکشوال اکټیویټي د وجې د یو کس نه بل کس ته چې دی نو ټرانسفر شي. که هغه میل دی او هغه ته چې دی نو ډیزیزز دي نو هغه ټرانسفر کولی شي فیمیل ته، او که فیمیل دی نو هغه ټرانسفر کولی شي څه ته؟ میل ته. ټیک ده؟ نو دا مونږ سره سره راځي دا ټول هغه ډیزیزز چې caused by the chlamydia. ها وبسې سره راځي transmission of chlamydia چې آیا د دې transmission چې دی نو څنګه کېږي. نو اوس د دې لږ شان د ډسکشن کوو. نو transmission of chlamydia can be transmitted during vaginal, anal सर जी जी वाई علي دا کلاس دلته واینټو سر بس ټیک ده. زه دا یو سر جی دا کلاس دلته ختمونه transmission of chlamydia وایم نو بس سر جی زه سر جی ما سسټر واده دي نو هغه مردان په فرنیچر پس نو ما پهلا کلاس والم نو بیا بازم صحیح ده بس ځکه مې سر نو وایند اپ کوم. صحیح ده والے سر صحیح ده ها transmission of chlamydia چې دی نو تاسو سره څه دی؟ transmission of chlamydia can be transmitted during vaginal, anal or oral sex. مطلب دا چې تاسو سره چې دی نو vaginal sex وشي یا anal یا oral sex د وجې چې دی نو تاسو سره د دې transmission کېدی شي. موږ دا کې چې دی نو خبره ډسکس کړه د sexually transmitted diseases. صحیح ده؟ ها chlamydia can also be passed from an infected mother to her baby during vaginal childbirth. مطلب څه چې کله د دې transmission of chlamydia کېږي نو transmission of chlamydia یو خو تاسو سره sexually transmitted infection کاز کولی شي، نو هغه تاسو سره د through sexual activity کېدی شي. دویمه خبره پکې دا ده چې تاسو سره کوم vaginal birth دی که نه چې کوم vaginal childbirth کېږي نو که mother ته infection دی نو د mother نه هغه transfer کېدی شي چا ته؟ vaginal
through vagina چې دی نو هغه چایلډ ته ټرانسفر کیدی شي نو دا دوه مینده دی چې دی نو transmission ان شاء الله بیا چې دی نو سبا له د prevention and control of chlamydia and treatment of chlamydia چې دی نو ډسکس